الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم رور جناب مولانا احسان اللہ سے ناظم شعبہ دعوت و تربیت، محترم رور جناب مولانا حافظ سیف الرحمن سے نائب ناظم شعبہ دعوت و تربیت، محترم رور مولانا قاری فضل اکبر سے ناظم مساجد و مدارس سیکشن، زما محترمو سپین روبو مشرانو علماء کرامو او زما خوږو ځوانانو ورونو، مونږ د الله رب العالمین لاک لاک شکر ادا کوو چې الله رب العالمین مونږ ته دلته د راتلو، کېناستو، تصاوریدو توفیق راکو. او الله رب العالمین نه دا دعا پکار ده چې الله تعالی دې مونږ ته د زده کړې او د عمل کولو توفیق نصیب کړي. مونږ د لا حول ولا قوة الا بالله عقیده لرو چې لا حول عن المعصیة ولا قوة على الطاعة الا بتوفیق الله. مونږ که د نیکۍ یو کار کوو نو په هغې کې هم زموږ خپل څه کمال نشته، هغه د الله تعالی تایید او د الله تعالی د توفیق په نتیجه کې مونږ کوو. او مونږ که د یوې ګناه نه ځان ساتو نو هغه هم د الله تعالی تایید او د الله رب العالمین توفیق په نتیجه کې مونږ هغه ګناه نه ځان ساتو، په هغې کې هم زموږ خپل څه کمال نشته. یو ډېره لویه ګرانه مرحله په دې سخته یخنۍ کې خپل کور نه راوتل، خپل د آرام ځای او خپله بستره او خپل سهولت پرېښول او په سفر باندې راوتل. دلته که ډېر اهتمام ستاسو دپاره وشي خو هغه سهولت تاسو ته نشي میلاویدی کوم سهولت چې تاسو ته په خپل کور کې میلاویدی شي. نو په سفر باندې راوتل او د هغه سفر تکلیف او مشکلات او یخني برداشت کول دا لویه ګرانه مرحله ده. په دې دی الله رب العالمین تاسو ټولو ته اجر او ثواب نصیب کړي. خو دې نه پس دویمه مرحله دا ده چې چېرته دلته دا راتګ او دا دومره محنت او کوشش دا هسې عبث او فضول لاړ نه شي، ځکه شیطان خو مسلسل په دې کوشش کې دی چې هغه مونږ ګمراه کړي. مسلسل د دې خبرې اهتمام هغه کوي، د هغه مقصد هم دا دی ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم. هر طرف نه به راځي ګمراه کوي به. که یو عالم دی نو د عالم د ګمراهۍ دپاره شیطان سره نوي نوي منصوبي او د هغه مناسب طریقې هغه شیطان سره موجود دی. که یو ځوان دی نو هغه ځوان به څنګه ګمراه کوي، دې دپاره شیطان سره خپلې حربې او خپلې طریقې او خپل مختلف چالونه هغه سره موجود دی. د عمر په هر مرحله کې او د ژوند په هر اړخ او هر څه مصروفیات لرونکي چې څوک هم دي، اگر چې پیر ہیں آدم جواں ہیں لات و منات، شیطان او دا باطل معبودان دوی مسلسل خپل حکمت عملی، خپل چالونه، خپل منصوبې هغه بدلی. ځکه چې د انسان فطرت خو هماغه دی، د انسان په سرشت کې، د انسان په فطرت کې، د انسان په نیچر کې بنیادی څه تبدیلی نه ده راغلی. په کومه وجه چې قابیل حابیل قتل کړی هم په هغه وجه باندې نن هم زموږ په دې معاشره کې تاسو اخبارات وګورئ، خبرونه واورئ، نو په هغه بنیاد او په هغه وجه نن هم رور خپل رور وجني، رور خپل رور مړکوي. زموږ په معاشره کې عموما هماغه احساسات، هماغه کیفیات، هماغه انساني فطرت، هماغه انساني سرشت هغه موجود دی کوم چې اول نه و، څنګه چې الله رب العالمین پیدا کړی. نو ځکه کوشش د دې خبرې په کار دی. زما د تمهیدي خبرې مقصد دا دی
چې چېرته دلته راتګ صرف د یو سیل او د چکر او صرف په ملګرتیا کې راتلل او داسې ونه شي چې زموږ نیت خالص نه وي، موږ څه د زده کړې په جذبه باندې نه یو ناست او موږ دلته نه څه تربیت حاصلول نه غواړو، نو الله رب العالمین خو به موږ سره معامله زموږ نیت مطابق کوي. زموږ نیت او زموږ مقصد چې کوم پیش نظر دی الله رب العالمین به هغې مطابق زموږ او ستاسو په نامه اعمال کې اجر او ثواب یا نور څه الله رب العالمین به دا په هغې کې مقرروي. کومه موضوع چې ما ته راکړې شوې ده انتهایی اهمه موضوع ده. خاندانی نظام په اسلام کې څه اهمیت ده؟ الله رب العالمین مونږه په رشتو کې په خپلولۍ کې الله رب العالمین مونږه پیدا کړ، هغه غلي یو پکې. دا یو داسې فطري احساس دی او دا انسان خپل فطرت مطابق انسان ته انسان ویل کېږي، وایي انسان ماخوذ د څه نه د انس نه دی یا د نسیان نه دی، د مانوس کېدل غواړي، د ځان له یوازې بیل د رهبانیت د تجرد په غار کې ژوند تیرول نشي تیرولی. په مختلفو سزاګانو کې ټولو کې سخته او خطرناکه سزا چې کومه اخیری درجه هغه د تنهایی قید تنهایی ته هغه خلک لیږلی کېږي چې بس بیخي هغې جرایمو په دې دنیا کې په اخیري سټیج او په اخیري درجه کې نو د قید تنهایی چې هغې څوک ویني نه، څوک هغوی سره د خبرو اترو والا نه، چاته څه ویلی نشي، څوک لیدی نشي. د انسان د لیونتوب دپاره دا خبره کافي. نو الله رب العالمین مونږه په مختلفو رشتو کې په خپلولۍ کې الله رب العالمین بالکل هغه غلي یو، په دې کې الله رب العالمین پیدا کړي یو. نو انسان انس نه دی یا انسان نسیان نه دی، دنه هیر شي مختلف غمونه، پریشانیانې، مصیبتونه، تکلیفونه، او په دې هیره کې هم الله رب العالمین حکمتونه ایښي دي. که هر غم هر وخت تازه وی نو انسان به ژوند څنګه تیرولو؟ که هر غم کلم دنه نه هیرېدی د نشوې هیرولی نو ده به ژوند څنګه تیرولو؟ نو انسان نه هیر شي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمای المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. مؤمن د الفت ځای دی، د مینې او د محبت ځای دی، دی د مانوس کېدو والا یو هستی او یو شخصیت الله رب العالمین پیدا کړی او فرمای چې د سره د بل چا مینه او محبت نه او د ده په زړه کې د بل چا دپاره نه. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمای چې په ده کې څه خیر نشته. د انسانیت هغه کومه اعلی د اسلام هغه خبره خو وروستو ده، په هغې زه خبره کوم. بطور انسانم د انسانیت شرف د دې خبرې تقاضا کوي چې دی به د نورو دپاره د خیرخواهۍ، د نورو دپاره د ښېګړې، د نورو دپاره په زړه کې یو درد او یو احساس به دی لري بطور انسان. او بیا چې کله مونږ د اسلام خبره کوو ظاهره خبره ده چې الله رب العالمین په قرآن کریم کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل سیرت او سنت کې په خپلو احادیثو کې بهترین احکام الله رب العالمین بیان کړي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذکر کړي. ځکه خاندان د ژوند یوه داسې حصه ده چې هغې نه څوک تیښته نشي کولی او په دې کې الله رب العالمین ډیر زیات اختیار هم چاته نه دی ورکړی. څه لږ اختیار شته خو هغه هم د الله تعالی د حکم تابع او د الله رب العالمین د حکم په ماتحتۍ کې به هغه اختیار د هغه دپاره وي. څوک د خپلو والدینو انتخاب نشي کولی چې هغه دا وغواړي او د هغه دا خوښه وي چې زما پلار دې څنګه وي او زما مور دې څنګه وي. دا اختیار او دا انتخاب الله رب العالمین چاته نه دی ورکړی. د اولاد اختیار او انتخاب هم الله رب العالمین چاته نه دی ورکړی. د کمې مور په خېټه کې چې د ماشوم پرورش کیږي هغه مور سبب او ذریعه ګرځي د انسان د تخلیق دپاره، د هغه د جسم د تشکیل دپاره، خو هغه مور ته دا اختیار نه دی ورکړی شوی چې زما دا بچی د د شکل او صورت به څنګه وي، د د اخلاق به څنګه وي، د د کردار به څنګه وي، د د ژوند به څنګه وي. هغې مور ته دا اختیار نه دی پلار ته دا اختیار نه دی ورکړی شوی. د ژوند یو مرحله
د واده یو مرحله ده چې په هغې کې څه نه څه یو اختیار انسان دپاره موجود دی، اگر چې د انسان خپل اختیار او د الله رب العالمین اختیار په دې کې د ځمکې او د اسمان نم زیات فرق دی، ځکه الله تعالی په تقدیر کې زموږ دپاره هر څه لیکلي دي او د الله رب العالمین علم غلط نشي ثابتېدی. خو بیا هم انساني ترجیحات دي. خلک خپل ځان دپاره د رشتې تپوس کوي، خپله د رشتې انتخاب کوي، خپله مور او پلار د خپل بچي دپاره د رشتې انتخاب کوي. نو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د ژوند په دې اهمه مرحله کې د دې دپاره بهترین احکام پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذکر کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. فرمای چې د خلکو ترجیحات څه دي؟ څوک چې کله د رشتې تپوس کوي د یوې جینۍ، نو د عموما د خلکو په ترجیحاتو کې، په معاشره کې، زموږ په ځوانانو کې په ترجیحاتو کې صحیح خلک مال او دولت ته ګوري، داسې کور ګوري چې د هغې څه بینک بیلنس او جایداد وي، چې د هغوی څه مالیاتي حیثیت وي. او بیا د خلکو په ترجیحاتو کې اهمیت صحیح د ښایست، اهمیت صحیح د جمال. ډرامو د فلمونو په وجه، د ذرایع ابلاغ په وجه نن زموږ ځوانانو په زړونو کې یو خاص آیډیل، یو خاص ماډل، یو خاص تصور موجود دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې تذکره کړې ده چې د خلکو د ځوانانو په ترجیحاتو کې ده جمال، ښایست هغه مد نظر ساتي. او فرمایي حسب، نسب، قبیله، ذات او برادري دې ته اهمیت ورکوي. او خلک په ټولو کې اخر کې که اهمیت ورکوي نو د دین تپوس هم وکړي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ترجیحاتو دا ترتیب ټیک نه دی. فرمایي ستاسو لاسونه دي ککړ شي، فرمایي دین والو ته ترجیح ورکوي، فاظفر بذات الدین تربت یداک. دین والو ته اهمیت ورکوي، دین والو ته ترجیح ورکوي. دا نور ټول ترجیحات غلط ثابتېدی شي. کور که د جنت نمونه جوړول غواړئ، یو بهترین خوشګوار د کور ژوند تیرول غواړئ، نو د هغې دپاره بنیادي خبره او اهمه خبره څه ده چې د رشتې په انتخاب کې په ټولو کې زیات اهمیت هغه دین ته ورکړی شي، هغه سیرت ته اهمیت ورکړی شي. د دې په بنیاد باندې یو خاندان د خاندان تشکیل کیږي. ډېرې ګڼې رشتې داسې دي، د خپلولۍ مختلف صورتونه داسې دي چې الله رب العالمین په قرآن کریم کې د هغې تذکره هم کړې، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په احادیث مبارکو کې هم د هغې تذکره کړې. الله رب العالمین په قرآن کریم کې د ورورولۍ دوه کرداره الله رب العالمین بیان کړي. د یو ورور په بل ورور باندې حق څه دی؟ د یو ورور د بل ورور دپاره جذبات او احساسات څه پکار دي؟ الله رب العالمین تذکره کړي د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت هارون علیه السلام. نو الله رب العالمین فرمای او د حضرت موسی علیه السلام د طلب په نتیجه کې الله رب العالمین فرمای چې سنشد عضدک باخیک، چې زه به ستا مټې مضبوطي کم ستا د رور په ذریعه. ته د دین کار کې، ته پیغمبر د وخت، ته د دین د غلبې دپاره او د دین د اشاعت او د تبلیغ دپاره کار کې، ستا په خپل کور کې ستا مددگار، ستا دپاره ممد او معاون او ستا د مټو د مضبوطیا یو صورت هغه به صحیح سنشد عضدک باخیک. او حضرت موسی علیه السلام الله تعالی نه دعا غوښتې وه چې وجعل لی وزیرا من اهلی. مفسرین فرمای چې دینه زیاته بهترینه دعا یو ورور د خپل ورور دپاره نشي کولی. یو ورور به د خپل ورور دپاره څه وغواړي؟ مال او دولت به وغواړي، د دنیا وجاهت او حیثیت به وغواړي، شهرت به وغواړي، ځمکه بینک بیلنس او جایداد به وغواړي. او دلته یو ورور د خپل ورور دپاره څه غواړي؟ د نبوت په هغه کار کې، د دین د غلبې او د دین د اشاعت او د تبلیغ په هغه کار کې ملګرتیا دپاره د خپل رور ملګرتیا او د خپل رور مدد او نصرت هغه غواړي. او الله رب العالمین فرمای چې زه به ستا رور په ذریعه ستا مټې مضبوطي کم. دین زیاته بهترین او جامع دعا یو ورور د خپل رور دپاره نشي غوښتی. او الله رب العالمین په قرآن کریم کې
دویم کردار د ورورولۍ ذکر کړی چې هغه د قابیل او د حابیل دی چې قابیل حابیل ته ووایي چې زه به تا وجنم نه دې پرېږدم د یو ورور قرباني قبوله شوه او د بل ورور قرباني قبوله نه شوه او مفسرینو د دې هغه تفصیل بیان کړی خو چې کله قابیل حابیل ته دا ووایي چې زه تا نه پرېږدم وجنم دی مړکوم دی نو حابیل ورته څه ووایي هغه ووایي چې لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین وایي ته په ما باندې حمله کې په ما باندې ګزار کې نو زه په رد عمل کې په تا باندې حمله او په تا باندې ګزار نه کوم زما لاس به تا ته نه در رسي چې زه تا ته نقصان در ورسوم ځکه زه د ورور حق پیژنم ځکه زه د الله رب العالمین یره په خپل زړه کې لرم دا اوس په موږ باندې منحصره ده چې زمونږ په زړونو کې احساسات د قابیل دي او که زمونږ په زړونو کې احساسات او جذبات د حابیل دي عموما زمونږ په معاشره کې نن په هر کور کې اختلاف شته نن په هر کور کې هر یو کس خپل حق پیژني چې دا زما حق دی او ما ته زما حق میلاوېدل پکار دی د بل کس حق نه پیژني چې زه به هغه ته د هغه حق رسوم خپلې ذمهدارۍ نه پیژني چې زه به خپلې ذمهدارۍ څنګه ادا کوم د دې خبرې احساس دا نن زمونږ په معاشره کې نشته نن رور نه خفه دی پلار خپل اولاد نه خفه دی اولاد د خپل والدینو په باره کې احساس لري چې دوی نه پوهیږي او دوی جایز او صحیح مناسب فیصلې نه کوي ښځه خاوند نه خفه ده خاوند د ښځې حقوق نه ادا کوي په معاشره کې ګاونډي یو ګاونډي د بل ګاونډي نه سر ټکوي عموما په معاشره کې نن سبا د یو بل د حقوقو د ادایګۍ تصور نشته چا په موبایل دغه شروع الله رب العالمین خاندانی نظام کې خپلولۍ په دې سلسله کې الله رب العالمین مونږ پیدا کړیو مونږ د تجرد ژوند د رهبانیت ژوند نه تیرو مونږ د یو خاندان په حیثیت د اجتماعیت په حیثیت کې مونږ خپل ژوند تیرو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د صنفي جاذبیت په بنیاد د نکاح تذکره کړې ده د نکاح دا اداره قائمه ده دا په کوم بنیاد قائمه ده چې الله رب العالمین په انسانانو کې بلکې صرف په انسانانو کې نه الله تعالی په زناورو کې د یو جنس بل جنس طرف ته میلان الله رب العالمین دا فطری یو جذبه الله رب العالمین پیدا کړی ده د دې په بنیاد باندې د نکاح اداره ده د دې په بنیاد باندې د صالح اولاد تذکره ده او یو بهترین خاندان یو بهترین معاشره د دې په بنیاد باندې په معاشره کې هغه زموږ ستاسو مخې ته راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام عموما د حقوقو د ادایګۍ یو بهترین نظام موږ تاسو ته راکړی دی اسلام څه دی اسلام په اصل کې د یو بل د حقوقو نه ځان خبرول او د یو بل حقوق ادا کول موږ په خپله معاشره کې کله کله د دې په اهمیت باندې نه پوهیږو خو که تاسو په تقابل کې په کمپیریزن کې هغه معاشرې ووینئ او چرته د هغې مطالعه او سټډي وکئ چې په کومه معاشره کې خاندان نشته چې په کومه معاشره کې خاندان صرف د یو لیګل ریکوایرمنټ یو ذریعه او وجه ده په هغه معاشره کې زموږ یو ملګری یو کې نه رالو او هغه ذکر وکړو وایي زه یو ځای کې تلم تېرېدم او یو ګلۍ کې روان وم نو یو ځوانه جینۍ یو زنانه هغه ناسته وه او ژړلې نو یو فطري احساس یې چې څه وشو څه وجه ده تپوس یې ترې وکړو چې بیبي خیر ده څه وجه ده نو هغې ورته ووایي چې ما د کور کرایه نه ده ورکړې نو د کور مالک زه د خپل کور نه وویستم چې تا کرایه نه ده راکړې زه په کرایه اوسېږم نو زه یې کور نه وویستم نو د ده په زړه کې به جذبه و احساسات و نو ده ووایي چې زه به مالک مکان سره خبره وکړم خیر دی بیا به یې ورکړې کور نه ویستل خو ښه نه دي ته به څه کې نو هغې ورته په خبرو کې ووایي دا د کور مالک چې دی وایي دا زما خپل پلار دی زه د خپل پلار په کور کې په کرایه اوسېږم
ولې ځکه چې زما عمر 13 کاله شو، زه بالغه شوم، نو پلار راته دا ووایي چې اوس ستا هېڅ حق په ما باندې نشته. اوس ته که هر څه کې ځان ته بوای فرینډ ګورې او که هر ځای ته ځې او چېرته اوسېږي او هر څه کې ستا خپله ذمهداري ده، په ما باندې ستا هېڅ حق هم نشته. هغه معاشره چې په هغه معاشره کې ښځه به ځان له جاب کوي، کار به کوي، څه ګټه وټه به کوي، نو هله به هغه ژوند تېرولی شي. خاوند به موجود وي خو خاوند ګټه وټه خپل ځان دپاره ده او ډېر زیات که خوشګوار ژوند دی د هغوی، نو چې کله دا ښځه خاوند د اتوار په ورځ د چوټۍ په ورځ هوټل ته لاړ شي چې نن به په هوټل کې یو ځای روټۍ وخورو، او چې کله روټۍ وخوري نو چې کله ویټر بل راوړي نو هغه بل به نیم نیم تقسیم کړي، نو ښځه به خپلې پیسې ورکړي او خاوند به خپلې پیسې ورکړي. نو هغوی د خوشګوار د کور ژوند نه څه خبر دي؟ هغوی د خاندان د اهمیت نه څه خبر دي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سیرت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې بهترین هدایات زموږ استاسو دپاره موجود دی. په هغه معاشره کې خلک نکاح نه کوي. ولې نه کوي؟ داسې نه ده چې د هغوی صنفي جاذبیت او اشتها نشته. جرایم ډیر زیات دي، زنا ده، بدکاری ده، لواطت دي، هر څه دي. نکاح ولې نه کوي؟ ځکه چې د نکاح په نتیجه کې، د واده په نتیجه کې به د ښځې حقوق په خاوند باندې عاید کیږي، نو بیا به هغه حقوق څنګه ادا کوي؟ بیا د هغې هغه لیګل ریکوایرمنټس هغه به څنګه پوره کوي؟ نو ځکه ټول عمر به یو بل سره ایز ا لایف پارټنر په طور باندې ژوند تیری، خو نکاح نه کوي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم عمومی ترغیب داو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ځوانانو ته ترغیب ورکولو، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نکاح وکړئ. تاسو کې چې څوک د نکاح طاقت لري هغه د نکاح وکړي، او فرمایي چې دا ذریعه او سبب دی چې ستاسو سترګې به ټیټې شي، عفت او عصمت به په تاسو کې پیدا شي، او ستاسو د شرمګاه د حفاظت ذریعه او سبب هغه به دا جوړ شي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم یو داسې معاشره جوړه کړې وه، یو داسې ماحول هغه تیار کړی و چې په هغې کې نکاح آسان وه. د نکاح په لاره کې مشکلات او رکاوټونه ډېر زیات نه وو. نن زموږ په معاشره کې عموماً د نکاح په لاره کې مشکلات او رکاوټونه دي، مختلف رسومات دي. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره څومره مینه وه، د دې احساس مونږ او تاسو نشو کولی. زمونږ په ذهن کې د مینې او د محبت یو ډیر ادنا، یو ډیر وړه غوندې دایره او ډیر یو ناقص تصور دی. تاسو دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به کله چاردام کولو، ناس به، نو فرمایي چې داغه مبارک اندامونو نه، داغه مخ نه او لاس نه اوبه به ځمکې ته نه رسېدي، هغه به صحابه کرامو مخکې په خپل لاس کې راواغست. تاسو لږه اندازه ولګوئ چې دا ځمکې سره څومره متصل او څومره پیوست یو انسان ناست دی چې کله چاردام دپاره ناست دی. نو د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د مینې او د محبت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره څومره انتها وه، د دې هغه کامل تصور مونږ او تاسو نشو کولی. حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د حجامې او د ښکر لګولو یو طریقه په هغه معاشره کې موجود وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په کال کې یو ځل یا دوه ځله د دې اهتمام به یې کولو. نو هغه وینه چې کومه راووته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ ته ورکړه، ورته وی دا داسې ځای کې چرته کېده چې څوک یې ویني نه. نو هغه لاړو، څه وخت پس رالو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو عبدالله هغه وینه دې څه کړه؟ نو دی غلی و، خاموش و. بیا یې ورته وی عبدالله هغه وینه دې څه کړه؟ نو خاموش و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او د دې احساس مونږ او تاسو نشو کولی، دا د مینې او د محبت هغه کامل انتها ده. فرمایي لعلک شربته، وی تا هغه وینه اوس کله جوړ؟ نو هغه وی یا رسول الله ما اوس کله. نو ولې وینه دې څنګه اوس کله؟ و یا رسول الله زما خواهش و، زما دا خواهش و چې ستا د جسم سه حصه زما د جسم حصه جوړه شي، نو ځکه مې اوس کله.
دا هغه د مینې محبت هغه انتهایی معراج او هغه آخري درجه دومره مینه او دومره محبت د حضراتو صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره. خو څومره واقعات داسې دي چې صحابه کرامو ودونه کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دی خبر. نن خدا احساس هی کنه چې زما نکاحي واده نو زما یو مشر جی زما یو مربی او مزکی هغه دی راشي هغه د نکاح وتړي هغه د په دې خوشحالۍ کې شریک شي. خو په هغه معاشره کې نکاح دومره آسانه وه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي ته وایي چېرته وي ښکارېدې نه څو ورځې نه وي. نو هغه فرمایي یا رسول الله زه مصروف وم جي واده مې کړی دی بل واده مې کړی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ښه چا سره دې واده کړی؟ مخکې نه واده کړې وه مطلقه وه کونډه وه که نه جینۍ وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تپوسونه کول صحابه کرامو به کیفیت بیانولو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي ویني چې د هغه په لباس باندې څه د خوشبو آثار دي څه نشانات دي. بعضې خوشبویانې داسې وي چې د هغې نشان به هم په کپړو باندې موجود و. نو ورته وی چې دا څه دي دا څه لګېدلي؟ نو هغه وی یا رسول الله ما واده کړی دا خوشبویي مې څه لګولې وه. مطلب زما د خبرې دا دی چې په هغه معاشره کې نکاح دومره آسانه وه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به حالکې یو وړه سوسایټي وه څه ډېره لویه علاقه خو نه وه. د جغرافیې ماهرین او چا چې په سیرت باندې کار کړی هغه خلک دا خبره بیانوي چې په دې وخت کې د مسجد نبوي چې څومره ایریا ده نو فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې مدینه کې چې عموما څومره آبادي وه نو هغه دین هم کمه وه. څه ډېر لرې لرې کورونه نه وو. چې کم وو په مضافاتو کې وو هغه بېله خبره ده. خو چې کومه د مدینې دا خپله بستي وه دا خپله سوسایټي وه یثرب نو هغه څه ډېره خوره وره علاقه نه وه. نن د نکاح په لاره کې مشکلات دي رکاوټونه دي. او یو عام خبره زموږ په معاشره کې دا کیږي وایي چې هلک په خپلو خپو باندې ودرېږي او په خپلو خپو باندې د ودرېدو بیا ځان له یو ناشنا تصور دی او یو ناشنا کنسپټ دی چې هغه موجود دی. او زه دا خبره کوم چې زموږ د خیبر پښتونخوا زموږ د پښتنو د علاقه خو الحمدلله بیا هم ښه ده چې دلته نسبتاً د نکاح په لاره کې دومره ډېر رکاوټونه او دومره ډېر مشکلات نشته. کم رکاوټونه او کم مشکلات چې په پنجاب کې دي کم چې په سند کې دي کم چې په نورو خاریو کې دي خو ډېر زیات مشکلات دي ډېر زیات رکاوټونه دي. عمرونه تیر شي او ودونه نه کوي. نو د هغې په نتیجه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه حدیث مبارک زموږ ستاسو مخې ته دی چې فرمایي چې په کومه معاشره کې نکاح مشکله شي د نکاح په لاره کې مشکلات راشي نو په هغه معاشره کې زنا آسانه شي د زنا امکانات ډیر شي د بدکارۍ امکانات ډیر شي د زنا مراکز جوړ شي. ځکه چې دا خو فطرت دی دا یو فطري صنفي جذبه ده. دین بغاوت نشي کېدی د دې مخنیوی نشي کېدی. ځکه احساس د دې خبرې په خپل زړونو کې پیدا کول چې زموږ د ځوانانو په سترګو کې حیا عفت او عصمت پیدا شي. زموږ ځوانان چې هغوی د شرم او د حیا یو پیکر جوړ شي. د حضرت یوسف علیه السلام هغه واقعه زموږ ستاسو مخې ته ده چې حضرت یوسف علیه السلام ته پیشکش وشو او پیشکش هم د حاکم وقت د ښځې طرف نه چې د هغوی احسانات هم پي مال او دولت هم و جاه و جلال هم و ښایست هم و. حضرت یوسف علیه السلام فرمایي چې کله حضرت یوسف علیه السلام ته وویلی شو چې لئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکون من الصاغرین چې که ده دا ګناه ونه کا او د زنا دپاره ګناه دپاره تیار نشو نو جیل ته به یې واچو. په معاشره کې به د ده عزت نه وي دی به ذلیلی ولیکون من الصاغرین. حضرت یوسف علیه السلام څه فرمایي چې رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه چې یا اله العالمین جیل ته تلل مې زیات خوښ دي خو د ګناه کار کول زنا کول د دې امکان هم نشته دا نشم کولی. نن د ځوانانو دپاره دغه کردار ځکه چې زموږ په معاشره کې عموما تاسو وګورئ ذرایع ابلاغو په نتیجه کې مخکې به خلک سینما ته تلو
نو چې لا داسې متدین سړی به و داسې وضع قطع به یې لږه دیني وه نو چې څه وضع قطع به یې لږه دیني وه نو هغه به نه شو تللی خلکو به وایي چې دا مولوي صاحب په سینما کې څه کوي نن سینما ته د تلو ضرورت نشته د هر سړي په خپل جیب کې د موبایل په صورت کې دا د فحاشۍ او ریانۍ مرکز هم دی او دا د ذرایع ابلاغو په صورت کې هر رسدي او تخلیه محفوظ پاتې نشوه خلوت محفوظ پاتې نشو نو ځکه کوشش د دې خبرې پکار دی نن زموږ په معاشره کې ډیره لویه زموږ معاشره کې عموما زه دا خبره کومه چې خلک په افراط او تفرید کې مبتلا دي ډیر خلک داسې دي چې د هغوی صرف خپل کور طرف ته توجه ده او ډیر خلک داسې دي چې تحریک طرف ته توجه د خپل کور یې هیر کړی دی د کور والو حقوق نه ادا کوي زموږ دا خاندانی نظام جوائنٹ فیملی سیسټم ډیر ښه دی د دې ډیرې فایدې دي خو په بعضې صورتونو کې دا سیسټم دا د ډیرو مشکلاتو ذریعه او سبب هم وګرځي دا د ښځې او د خاوند د تخلیې په منځ کې یو رکاوټ هم وګرځي ډیر رسومات او ډیرې طور طریقې او ډیر زموږ هغه ناشنا تصورات داسې دي چې هغه رکاوټونه جوړ شي نن یو ډیره اهمه موضوع د دویم واده هغه داسې موضوع ده چې کله دا نوم مونږ والو نو عموما سړو دپاره خو یو د خوشحالۍ احساس وي ځکه دا موضوع د سړو ډیر زیات خوښه موضوع ده زنانه موري دا پروګرام څه ناستې دي زموږ خویندې هم ناستې دي الله رب العالمین په سړو کې دا احساس پیدا کړی دا یو بیل شان سافټویر الله تعالی په سړو کې انسټال کړی او په ښځو کې بیل دی هغه دا ده چې دویم واده دا یو ډیره اهمه موضوع او ډیره زیاته خوښه موضوع د سړو ده که څومره هم بوډا خو دویم واده نوم چې واوري هغه خوشحالیږي او خوشحالېدل پکار دي خوشحالېدل پکار دي او د سړو دپاره دا موضوع داسې ده دا ټاپک داسې دی چې دا د هغوی ډېر زیات هغوی بدۍ دا خبره اړو خوښۍ نه چې څوک دا خبره وکړي ما یو ځل په تربیتګاه کې دا خبره ذکر کا حافظ صاحب محترم ناست حافظ سیف الرحمن صاحب چې عموما لکه ښځې دا دغه دومره لکه بد ګڼي دا موضوع زموږ بعضې مشران دلته د جماعت ډېر کم یو څو دي چې چا دوه ودونه کړي دي عموما په دې منصوره کې په زنانو کې د هغې ذکر چې کېږي نو نوم یې څوک نالي نو دا وایي چې ښه هغه چا چې دوه ودونه کړي دي قاضي صاحب دی الله تعالی وبخي قاضي حسین احمد رحمه الله هغه جان زموږ ټولو مشر او مربي او مزکي و کله کله به داسې څه پرسنل خبرې قاضي صاحب وکړي نو یو ځل په دې موضوع باندې خبره شروع شوه نو معراج الدین خان صاحب نوم به تاسو اورېدلی معراج الدین صاحب د نوخارو او هغه هم دوه ودونه کړي هغه چې په کم وجوهاتو کړي هغه هم ستاسو مخې ته چې د هغه کور والا ډېره بیماره وه او د هغه دپاره دا دویمه رشته د هغې اولې بیبي اولې کور والا هغې د هغه دپاره دا دویمه رشته وکړه ځکه چې د هغې اپریشن او ګرده رور ورکوله نو د ژوند امکانات نسبتا کم و نو هغې وی چې زه خپله ستا دپاره دویم واده اهتمام کول غواړم نو دویم واده وکړو خپله یې رشته وغوښته اگر چې وروستو بیا مسایل هم و ځکه دا خو یو فطري مسله ده نو قاضي صاحب رحمه الله یو ځل وفرمایل هغه ووی چې کله زه په دوره ځم او معراج الدین صاحب را سره یې نو د کور خلک چې دی دا ښه نه ګڼي ما یو ځل ذکر وکړو دا خبره داسې وه سعودي عرب ته تللی وم نو هلته مکې نه تلم جدې ته نو یو دا رینټ کار کم سهولت چې و ټکسي داسې نه خو عام سعودیان چې دي هغوی به پارټ ټایم خپل ګاډي ورسره نو ګاډي چلی نو یو عام سعودي ځوان و نو ما سره کور والا وه نو موږ شاته ناست وو زه هم کور والا مې وه نو سفر ډېر و نو ما ته هغه کس ووی ډرایور راته ووی تعارف مو شو نو ما ته ووی هذه زوجتک ستا کور والا ده ما ورته نام الحمدلله هذه زوجتي نو وی کم تزوجت څو ودونه دې کړي نو ما ورته واحده
یو واده مې کړی، هغه وی مسکین. نو زم ډېر حیران شوم. نو دې کې لږې خبرې اترې مو کولې. زما کور والا په عربۍ نه پوهېږي او نه پوهېده، خو هسې هغې ما ته ووایي وی داسې ښه سړی نه ښکاري، وی خدای خبر چې څه لګیا ده. نو خبرې اترې جاري وې، اوږده لار وه. نو لږ وخت پس ما هغه ته ووایي، ما ورته چې کم تزوجت انت، ما تاسو ودونه کړي؟ نو هغه راته وایي رښتیا درته ویم. ما یو صحیح خبره راته وکړه. هغه وایي واحده، یوه ښځه ده. ما وایي انت ایضا مسکین. نو ما ته یې ووایي، هغه راته ووایي لو انا تزوجت ثانیه لذبحتني الاولى. وایي که دویم واده مې کړی وی هغه ړومبۍ ښځې به زه حلال کړی وی. نو دې نه پس هسې اتفاقي خبره وه. ما ته کور والا وایي ډېر بد سړی نه دی. بیا هسې خبرې سخي نه لګېدې، خو ډېر بد سړی دی. دا یو نفسیاتي کیفیت دی چې په کومه ژبه نه هم پوهېږي، خو ستا خلاف یو خبره روانه وي، نو په هغې باندې خلک پوهېږي چې واقعیتا دا خو څه خبره ده. خو زه دا خبره صرف د خندا په طور نه کوم. زه دا خبره په دې بنیاد کومه چې ما خپله په سعودي عرب کې داسې ملګري ولیده، دلته مې داسې کسان ولیده کم چې صاحب استطاعت دي، کم چې عدل کولی شي، انصاف کولی شي، کم چې ضرورت لري او خپله د دې خبرې تذکره کوي. یو کس دی هغه ما ته ووایي ما په مدینه کې دویم واده کړی، ړومبۍ کور والی دلته نه و، پاکستان نه. نو هغه وایي الله تعالی ما ته هغې نه یو لور هم راکړه. او بیا چې کله دا ړومبۍ کور والا مې او دی خبر شو، نو دی احتجاج وکړو، کور والا مې راله پاکستان ته، 1 کال پورې وې دا رانله. او ټول خاندان زما بایکاټ وکړو چې تا دویم واده ولې کړی دی. او هغه جړل، ما ته وی بالاخر وی ما هغه دویمې ښځې ته ما طلاق ورکړو. او ما ته یې ووی که زه وغواړم وی زه هره شپه زنا کولی شم، خو وی زه جایز نکاح نه شم کولی. دا څومره ناشنا تصور دی زموږ په معاشره کې، څومره کونډې او څومره ضرورتمند خلک په معاشره کې موجود دي، خو هغوی سره نکاح کولو والا څوک هم نه. ځکه دا د مغربي تصوراتو نتیجه ده. دا د مغربي تصور نتیجه ده چې د هغې په نتیجه کې د دویم واده هغه تصور د سره ورک شو. په معاشره کې خلک هغه ښه نه ګڼي کم څوک چې چا چې 2 ودونه کړي یا زیات ودونه یې کړي. نو الله رب العالمین چې کوم احکام زموږ ستاسو دپاره نازل کړي، دا احکام خو زموږ ستاسو د ژوند دپاره د خیر سبب او د خیر ذریعه ده. او زه دا خبره کوم که یو کس په خپل کور کې خوشحاله دی، مطمئن دی، د هغه څه ضرورت نشته یا هغه معاشي وسایل نشته، افورډ کولی نشي، یا یو واده دی خو خوشحاله ژوند تیری، څه ضرورت او طلب یې داسې نشته، نو الله رب العالمین دی د هغه په اولاد کې، الله رب العالمین دی د هغه په کور کې نور برکت واچوي. او زه ترغیب د دې خبرې نه ورکوم چې لازماً د هغه دویم واده وکړي او خپل ځان دپاره د مشکلات جوړ کړي. خو زه د هغه کسانو تذکره کوم څوک چې کولی شي، عدل کولی شي، معاشي وسایل لري او جسمانی طلب او ضرورت هم شته، خو د دې باوجود په ګناه کې مبتلا کیږي خو دویم واده نه کوي. نو ډېر لوی وعید دی د هغوی دپاره. او نور زه اکثر خبره کوم خوشګوار د کور ژوند، چې خوشګوار د کور ژوند څنګه وي. زمونږ په دې متدین طبقه کې چې کوم دین سره وابسته خلک دي، په دې کې افراط او تفریط دی. څه خلک داسې دي چې هغوی صرف خپل کور ته متوجه دي، او څه داسې دي چې هغوی تحریک دپاره او د دین دپاره او د دعوت او د تبلیغ دپاره داسې وتې دي چې نه د خپلې کور والا د حقوقو د ادایګۍ احساس، نه د خپل اولاد د حقوقو د ادایګۍ احساس، هیڅ هم پکې نشته. او دا احساس لري چې بس موږ خو د دین کار کوو، موږ د دین خدمت کوو. پیغمبر علیه السلام نه زیات د دین کار او د دین خدمت به بل چا کړی یا څوک کولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه د ازواج مطهراتو د حقوقو ادایګي کوله؟ نن خو څوک یوه زنانه نشي سنبالولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ازواج مطهراتو، پیغمبر علیه السلام بیبیانې وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورځې مقرر کړې وې
چې په کومه ورځ به کمې بیبي کره تلو. هره ورځ مازدیګر نه پس به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټولو بیبیانو کورونو ته تلو او که د هغوی څه ضروریاتو څه خبره وه نو هغه خبره یا هغه ضروریات هغه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم پوره کړو. کنی ورځې مقرر کړي تر دې چې کله په مرض الوفات کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغه وخت کې چې کله بهوشي به پې طاری شوه او نبي کریم صلی الله علیه وسلم به څه فرمایل چې این انا غدن چې سبا به زه د کمې بیبي کور کې او بیا امهات المؤمنین هغوی دا مشوره وکړه چې دې نه پس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صرف د بیبي عایشې په کور کې نو د بیبي عایشې په کور کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه نورې ورځې تېرې کړي. خوشګوار د کور ژوند څنګه دا د پیغمبر هغه کور نه زموږ او ستاسو ته یو بهترین هدایت او بهترین رهنمایي ملاویږي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم څومره مینه او د محبت اظهار ډېرې خبرې داسې دي چې زما او ستا د کور خبرې که به هر څوک کوي نو دا یو عیب دی. پښتنو کې خو عموما دا مسله ده چې د کور زنانو نوم دې بل چاته نه معلومیږي. ما یو ځل نکاح تړله نو یو کس رالو نو بیګانه رالو وی جي سبا به ته زما نکاح تړې نو ما یاو نو ما ته وی جي 2 تپوسونه کوم نو ما وی وکړه وی جي ما نه بس سار څه تپوس کې هغه راته اوس نه ووایه. دعای قنوت به رانه اوري که شپږمه کلمه به رانه اوري هغه راته اوس نه ووایه بیا زه پکې خطا کېږم او چې زه یې صحیح پوخ یاد کړم. نو ما ورته ته خو مسلمان یې که نه یا مسلمان یم نو ما یې تا نه هېڅ هم نه اورم. ډېر خوشحاله شو دا خو زما ډېر لوی مشکل ته آسان کو. ما ته خو خلکو وی چې په هغه موقع بیا دعای قنوت اوري او یا چې د شپږمه کلمه اوري یا خو بیا سړی خطا کېږي د ټولو په مخ کې. ما ښځه دا مشکل خو دې آسان شو. وی دویمه خبره دا ده چې کله نکاح تړې نو زما د کور والا نوم به په اوچت اواز نه وي. نو ما دا خبره دې نه منم. ما په اوچت اواز به ویم او 3 ځله به ویم. ما ځکه چې دا خبره ثابته شي چې ستا نکاح او هغې سره شوې ده وی جي زما ملګري به مې هلته بیا به هغوی ته معلوم شي بیا خو دا ډېره لویه بېعزتي ده. ما ورته دا د بېعزتۍ جاهلي تصور دی. دا د جاهلیت تصور دی د بېعزتۍ. جی د صحابیاتو نومونه مونږ او تاسو ټولو ته نه دي معلوم بلا ضرورت نه زه دا دغه نه کوم بغیر څه د ضرورت نه هسې بې څه نوم اخیستل دا نامناسبه ده او دا د اخلاقیاتو خلاف خبره ده او دا د پردي او د ستر چې کوم تصور دی د هغې خلاف خبره ده. خو په داسې موقع چې نکاح تړې نو ومې نوم ماله یا یې په اوچت اواز ماله نو دا ډېر ناشنا تصور دی. نو ډېرې خبرې داسې چې هغه زموږ او ستاسو د کور بهر راښکاره شي دا یو عیب دی یو کمزوري دی یو نقص دی. خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو په حقیقي معنو کې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د انسانیت قائد او د انسانیت رهنما او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول ژوند کلاو کتاب په صورت کې زموږ او ستاسو مخې ته دی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. اسوه حسنه څه ده؟ قدوه څه ده؟ چې د هغې مطابق به ژوند تیرې د ژوند هر اړخ د هغې دپاره بهترین هدایات او رهنمایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سیرت او د هغه په ژوند کې زموږ او ستاسو دپاره موجود ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین حقوق څنګه ادا کړي په کور کې بهترین ژوند څنګه تیر کړو د احادیثو په کتابونو کې زموږ او ستاسو مخې ته د هغې ټول تفصیل شته. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په سفر روانو چرته داسې ځای کلاو ځای خو نور څوک نه څوک کتو والا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہ سره منډه وواله چې راځه منډه و چې ته مانه مخکې کېږې او که زه نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہ مخکې شوه وړاندې شوه او بیا څه وخت پس بیا دغسې موقع راله نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخکې شو وړاندې شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام با میدان جنگ ته میدان جهاد ته به ازواج مطهرات ځان سره بوتلې او زمون خلک په حالت امن کې خپل کور والا چې دی هغه چرته نه بوزي. مختلف قبایلی تصورات زمون په معاشره کې موجود دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره د مینې محبت اهتمام کړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حقوقو د ادایګۍ څومره یو بهترین
تصور مسواک چې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل غاښونه صفا کړه، بی بی عایشې به هغه مسواک په خپله خوله کې ووالو. چې په جام کې به کم ځای نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم اوبه وڅښلې، بی بی عایشې به هغه ځای نه اوبه وڅښلې. دا څه دي؟ دا د مینې محبت اظهار دی. دا د کور یو بهترین خوشګوار ژوند دی. دا د حقوقو د ادایګۍ یو بهترین نظام دی. او چې زه دا خبره کوم چې کم کس په خپل کور کې خوشحاله او مطمئني، ښځه خاوند خوشحاله او مطمئني، دا سړی که ته یو غر سره د ده مقابلې که نه، نو دی کولی شي. دی د معاشرې د هر چلنج مقابله کولی شي، هرې بلا سره ډغه رولی شي. او که نه دی په خپل کور کې مطمئن نه، د ده کور کې سکون نه، د ده په کور کې اطمینان نه، نو ډېر خلک داسې چې بهر خو پرېږده، د هغه ژوند ټول ډسټرب وي، د هغه ژوند ټول متاثر وي. هغه د دین کار او د دین خدمت هم په صحیح طریقه باندې نشي کولی چې کله په خپل کور کې د هغه دپاره اطمینان نه. د نکاح بنیادی مقصد الله رب العالمین ذکر کړی چې نکاح مقصد څه دی؟ نو فرمایي چې لتسکنوا الیها، دا د سکون یو ذریعه ده، دا د سکون یو سبب دی. د دې لپاره د نکاح د بهترین اداره قایمه ده. او چې کم کس ته په خپل کور کې ښه وافر مینه او محبت میلاو او میسري، نو انشاءالله چې هغه به ناجایز تعلقات چرته هم نه جوړوي. زه خپلو خویندو ته دا خبره کوم چې په خپل کور کې د ښځې حقوق څه دي؟ چې د خاوند آرام، راحت، د هغه دپاره د تسلی یو ذریعه او سبب جوړ شي. الله رب العالمین د سړي او د ښځې په نفسیاتو کې الله تعالی فرق ایښی دی. د سړي دپاره الله رب العالمین قوت او طاقت ایښی دی چې د ده قوت او طاقت پکار دی. که دی بزدلی نو دا د ده عیب دی، که دی یریږي، که دی ضعیف او کمزوری، دا د ده عیب دی. ځکه فطرتاً نیچرلی الله رب العالمین داسې دغه پیدا کړی چې دی به د نورو د خپلې کور والم، د نورو کور خلکو هم، د کشرانو هم، د کشرانو وروڼو، د خویانو هم، د مور او پلار هم، د هغوی دپاره به دی یو صاحباني، هغوی ته به دی سهاره ورکوي، د هغوی د حقوقو ادایګي به کوي، د هغوی دپاره به ګټه وټه کوي، د هغوی د عزت، عصمت، حفاظت او نگهداری به دی کوي، دی به د هغې نگهباني. او د ښځې په نفسیاتو کې الله رب العالمین دا څیز ایښی چې ښځه به کمزوري، ضعیف به وي، ضعیفه به وي، کمزوري به وي، نسوانیت به وي په هغې کې. او الله رب العالمین د ښځې په دې ضعف کې الله تعالی د هغې قوت ایښی دی چې څومره کمزوري دومره دا طاقتوره ده. او چې کله دا طاقتوره جوړېدل وغواړي نو دومره دا کمزوري شي. الله تعالی الټ څه څیزونه الله تعالی په تضاد کې ایښي دي. او زه دا خبره کوم کومه ښځه چې په دې خبره باندې پوهېږي او هغه د خپلو اوښکو د اهمیت نه خبري چې زما د اوښکو یو قیمت او اهمیت شته او بې ځایه د هغې اوښکې نه رابهیږي، نو په ځای چې کله د هغې سترګې نه یو اوښکه چې دی هغه راتوی شي که نه، نو هغه د ایټم بم صلاحیت لري. پھول کی پتی سے، علامہ اقبال فرمائے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، او مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. چې ضعف کې الله تعالی د دې قوت او طاقت ایښی دی. او چې کله دا خاوند ته مقابله کې راپاسي، جوابونه کوي، نو بیا دا ښځه د دې هغه قوت او طاقت هر څه ختم شو. او د هغې په نتیجه کې الله رب العالمین بیا د اصلاح یو نظام الله تعالی قایم کړی. 3 مدارج الله رب العالمین قایم کړي دي. زمونږ یو ځل زما جمعیت ذمه داري وه مرکزي، نو چېرته په سفر روانو، نو په هغه وخت کې ګاډي کې کیسټې به لګېدې، د کیسټو ځای و. نو ما کیسټ ولګولو، بل یو ملګری ما سره و، قاري صاحب یې ډېر ښه پېژني، قاري فضل اکبر صاحب، خو نوم یې نه علمه، تاسو هم پېژنئ. ښه، نو هغه کیسټ چې مې ولګولو، نو هغه د دارالسلام والا حقوق سیریز کیسټې وې، نو هغې کې حقوق الزوجین یو کیسټ و. نو د هغې هغه آغاز داسې و، سټارټ داسې و چې په آغاز کې یوې زنانه یا لوښي ماتېدو آواز راشي چې لکه لوښی مات شو، او بیا د یو زنانه آواز راشي چې مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دیں، پھر نہیں کروں گی، آئندہ نہیں کروں گی. او هغه سړی وایي چې نه دې پرېږدم، نه یې چھوړونګا، وال ټکول کوي او
دغه کوي درس غرب جوړي کنه چې بس وال ټکول یو دغه جوړ شو. زموږ عملګری چې را سره ناست و هغه ماته وی مشره وی دا خو داسې ښکاري لکه زموږ د کور ریکارډینګ دی. وی زموږ په کور کې روزانه وی دغه حال وی کله مالګه زیاته شوه سالن کې، کله لوښی مات شو، کله په ماشومانو د غوسه وکړه، کله دا وشو، کله وی بس دغه درس غرب روزانه. الله رب العالمین احکام ذکر کړي، ګوره 3 مدارج ذکر، فعظوهن وهجروهن فی المضاجع واضربوهن. اول واعظ او نصیحت الله رب العالمین ذکر کړي. واعظ او نصیحت چې کې نو ظاهره خبره ده چې د ښځې نفسیاتو مطابق به کې هغه به پوهې په دې خبره باندې، او بیا هم که نه پوهېږي نو بیا به د بستره بیله کې، او که بیا هم نه پوهېږي نو بیا اجازت شته د وهلو، خو هغه اجازت هم سره د حدودو نه دی چې په مخ به یې نه وی داسې وال به نه کوي چې د هغه والو زخم جوړي یا چېرته نور څه نقصان جوړ شي، نو د هغې اجازت شته. خو هر اجازت هغه د دې دپاره نه وي چې هغه به په هر ځای کې استعمالی. بعضې اجازتونه داسې چې هغه به محفوظ ساتي. ګورئ که هغه د یو ځل استعمال کو هغه حق ختم شو بیا دوباره نشي ملاوېدی. یو ځل یو ملګري ته ما ترغیب ورکو، زمونږ یو ملګری و، نو چېرته مونږ تلو بهر چېرته تلو نو کنیکټینګ فلایټ و، نو په دوحه انټرنیشنل ایرپورټ کې و، ټیم را سره ډېرو مختلف موضوعاتو باندې خبرې کولې. زمونږ یو ملګری دی اکوړي مدرسه چې ده دارالعلوم حقانیه، هغې کې د هغې والد صاحب چې دی لوی مشر مدرس دی. نو خوشګوار د کور ژوند په دې باندې څه خبرې مو وکړي. نو ورته مې ووایي چېرې خوشګوار کور ژوند په کار دی، دا زمونږ د علما کرام دي، دی هم کور کې داسې ډېر خوشګوار ژوند نه تېروي او ډېر زاهد خشک جوړي. او څنګه چې د امهات المؤمنین تذکره ده، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تذکره ده، نو هغې مطابق کور کې ډېر بهترین خوشحاله ژوند تېرول پکار وي، ځکه په اولاد باندې هم د دې ډېر خاص اثرات دي. تقریبا ګنټه نیمه خبره په هغه ځای کې وشوه او ما هغې ته ترغیب ورکړو. څه وخت پس بیا چې زه رالم، تقریبا میاشت نیمه پس هغه ما ته ټلیفون وکړو. نو ما ته یې ویلي ستا هغه تقریر چې کوم وي هغې نه خو ډېر لوی نقصان جوړ شو. وی ډېر لوی نقصان جوړ شو هغې نه. ما یې ولې؟ وایي زه چې رالم نو د خپل کلي جومات کم امام صاحب وي، هغه ټولې خبرې زما په ذهن کې محفوظ وي، هغه مې هغه ته وکړي. نو وایي هغه څه وکړو، هغه هم ساده سړی و، هغه خپل کور والا ځان سره کا او لاړو. نو چېرته دریای کابل کې سیل په سیل ووته، کشتۍ کې ښځه خاوند چې دی روانو نو مقتدیانو ولیدو، نو هغه امامت نه فارغ کړو چې زموږ د امام چې دی لوپر شوی دی، اواره شوی دی، او دی اوس چې دی په سیل او په چکرو ګرځي او په کشتۍ کې کور والا سره دی. نو ما هغه ملګري ته ویل دا ټولې خبرې خو ما تاسو ته کړې وې، دا ما هغه ته خو نه وې کړې تاسو خو بې ځایه استعمال کړي. هغه غریب مو چې دی نو دغه نه امامت نه مو برخاست کړو. نو یو بهترین خوشګوار ژوند د حقوقو ادایګي د دې یو کامل تصور پکار دی، ځکه چې څومره ژوند الله رب العالمین موږ تاسو ته راکړی دی، نو کوشش د دې خبرې پکار دی چې موږ د سیرت په رڼا کې په موږ باندې قبایلي رسوم او رواج هغه هم غالب نشي، غلط طور طریقې هغه هم په موږ باندې غالب. موږ چې ژوند تېرو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت او سنت خپل ځان ته مخې ته کیدو او د هغې مطابق خپل ژوند جوړولو او د خپل ژوند تېرولو موږ تاسو کوشش وکړو. د خانداني نظام ډېر لوی اهمیت دی. په خانداني نظام کې د والدینو ډېر لوی کردار دی. د والدینو د حقوقو ادایګي دا یو ډېر کامل تصور دی. الله رب العالمین فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، چې اوف هم دی ته مو وایي. اوف کله ویلی کېږي؟ د اوف دا کلمه زموږ ستاسو په خوله باندې کله راځي؟ دا هله راځي چې کله یو ناخوشګوار کیفیت ته ووینې نو الله د اوف دا کلمه کله بې ساخته اچانک دا خولې نه روځي. نو فرمایي چې داسې یو کیفیت ته د خپل مور او پلار ووینې نو ته په خپله خوله هم د دې خبرې اظهار مه کوه، هغوی ته به په دې باندې تکلیف ورسي. نو د مور او د پلار حقوق ادا کول، د خپل وروڼو او د خویندو حقوق ادا کول، د خپل کور والا حقوق ادا کول، د خپل اولاد حقوق ادا کول، صرف د معاش فکر نه، صرف د 2 وخته د روټۍ اهتمام او سوچ او فکر نه، بلکې د هغوی د تربیت، د هغوی د تزکیې دا کوشش او دا فکر کول چېرې موږ په دین باندې عمل کولو والا جوړ شو.
الله رب العالمین دې موږ ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.